ده. بدې ګډو بيزو کې علامه شامی او جزئی لیکلی ده کو چرته ګډه بيزا د دې جبه نشته پیدایشي یا اول وخت بیا پس وجه باندې کټ شوی ده، بالکل جبه کټ شوی ده، نو ګډه بيزه کې کو جبه کټ شوی وي نو په قرباني جایز ده. او البته غوا کې، سارو کې، اوخ اور اوخه کې کو چرته د دې جبه نه یا کټ شوی وي نو بیا به دې باندې قرباني جایز نه ده. او د دې وجه دا ده چې دا غوا او د کشان نور غټ ساروي اور اوخه دا چې کله خوراک کوي غیا خوري کنه نو دا د جبه په ذریعہ سره غیا راخلي، د جبه په ذریعہ سره وردن نه کی نو به خوري. غاښونه په دویم نمبر کې استعمالي اول جبه استعمالي، نو جبه د دې په حق کې مستقل عضو ده، کو دا نه قرباني جایز نه ده. او چيله او ګډي بيزي دی په جبه باندې خوراک نه رالي، دی ډایرکټ غاښ سره خوراک رالي او کټ کوي، نو د دې په حق کې جبه مستقل عضو نه ده. نو کله کمی ګډي بيزي جبه نشته پیدایشي یا رستو کټ شوی ده مکمل، نو بده ګډه بيزه باندې قرباني بالکل جایز ده. پنځمه هغه مسله دا هغه عیبونه دي کنه چې کله ته ساروی اخلي او دا اغستو په وخت کې دا عیبونه موجود وي، نو شریعت مونږ ته اول نه تنبیه را کړی ده چې دې عیب سره دا ساروی